أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ندی سورت نم دے سورہ فاطر او دا هم مکی سورت دے او بدی کی دا اللہ تعالی دا صفت دا پیدا کولو دا صفت دا رزق دا اللہ دا قدرت اللہ قادر دے قاہر دے دی صفتونو بیان دے پکی. بل دی صورت نم سورة الملائکہ ہم دے زگا پدی کی دا ملائکو دا پرشتو بیان دے چھ خدای پاک دا پرشتے خپل قاصدانی جوړ کړي دي او پیغمبرانو ته به را لېږلي او بل خپل قاصدان او سفیرانی جوړ کړي او مخلوق ته انسانانو طرف ته یې را لېږي او مختلف ذموارۍ مختلف کارونه دا هغه سرته رسوي. لکه مثال څوک وفات کیږي د روح قبض کول بیا د روح وړل دغه رنګې نور مختلف قسم احکامات الله نافذ کوي په ذریعه د دې فرشتو په واسطه د دې فرشتو باندې. د دې صورت نوم یو سوره فاطر او بل سوره ملائکه هم دی. فاطر معنی د پیدا کوونکی ذات، اول ځل پیدا کوونکی ذات، ایجاد چې ورته ویل کیږي ایجاد کوونکی ذات. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې د دې فاطر معنا ماته معلومه نه وه. زه د بانډو طرف ته لاړم ځکه په دې بانډو کې ژبه خالص وي. د عربو کې په دوی کې چې به ماشومان وشول نو د ښارونو خلق چې به لکه مکې والا طایف والا مختلف ښار والا خلق دوی به د خپل ماشومان هغه د بانډو زنانو له ورکړل. یو کال دوه کاله به د هغې سره او بیا به هغه چې لږ ښه به لوی شو چې د ګرځېدلو یا داسې د خړپوسو د دې به شول نو بیا به یې ترېنه راوستل ځکه هغه خالص الفاظ چې دي دا به د دې ماشومانو د غوږونو نه تیر شول. هغه خالصه عربي دا به په دغې بانډو کې زده کړه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د دې فاطر صحیح خپله معنا څه ده؟ د دې دپاره وایي زه ډېر ګرځېدلی یم. یو ورځ یوې بانډې ته لاړم، هلته یو دوه بانډچیانو یو ځمکه وه په هغې کې کویې و. نو د دې کویي په باره کې یو ویل چې دا ما کنستی او بل ویل دا ما کنستی دی. نو د یو چې وویل انا فطرتها دا خو هغه اول ځل ما دا کنستی دی ما جوړ کړی دی. باس چې دغه خبره مې ترې واورېده سیده ترېنه را روان شو. ما وی چې زه په کوم غرض راغلی وم د کوم کار دپاره راغلی وم هغه کار زما پوره شو. د فاطر معنا ما زده کوله او چې د یو ووي انا فطرتها دا کویې خو د شورو نه ما جوړ کړی ما کنستلی دی.
ما ته پته ولګېده چې د فاطر معنا هغه اول ځل یو څیز له وجود ورکول، په اول ځل باندې یو شی جوړول دي. نو الحمدلله تمام تعریفونه خاص الله لره دي، تمام ثنا صفتونه خاص الله لره دي. فاطر السماوات والارض، هاغه الله چې پیدا کوونکی دی، ایجاد کوونکی دی د اسمانونو د ځمکې. جاعل الملائکة رسلا، او ګرځونکی دی فرشتو لرا رسلا استازي خپل، قاصدان او سفیران خپل. اولی اجنحتن، او دغه ملائکی چې دي فرشتي چې دي دا خاوندان د وزرو دي. مثنا و ثلاث و رباع، د بازو دو وزرې، د بازو درې او د بازو څلور. او حدیث مبارک کی راځي چې د جبرائیل علیه السلام 600 وزرې دي. حضور صلی الله علیه وسلم 2 ځل په خپل اصلي شکل کې جبرائیل علیه السلام لیدلې. په اول ځل چې لیدلې نو تپوس یې نه وکړو چې زما زړه غواړي چې تا په خپل شکل کې ووینم. جبرائیل علیه السلام ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شاید چې تاسو برداشت نه کوئ. وینا زه لیدل غواړم. جبرائیل علیه السلام چې په خپل اصلي شکل کې ورته ښکاره شو، حضور صلی الله علیه وسلم باندې بېهوشي راغله، بېهوشه شو. بیا چې کله په هوش کې راغلو نو جبرائیل علیه السلام ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو 600 وزرو والا فرشته یم او تاسو بېهوشه شوئ، نو تاسو به بیا میکائیل علیه السلام څنګه ووینئ؟ هغه 12,000 وزرو والا فرشته ده، هغې خو 12,000 وزرې دي، نو هغه به تاسو بیا څنګه وینئ؟ نو اولی اجنحتن، دا فرشتې مالکانی دي، خاوندانی دي د وزرو. مثنا و ثلاث و رباع، 2 یا 3 یا 4. یزید فی الخلق ما یشاء، زیاتول کوي الله په پیدا وخت کې، په پیدا کولو کې ما څومره یشاء چې خوښ شي، څومره قدر چې خوښ شي دومره یو څیز لا وجود غټ ورکی، وزر ډېرې ورکی، قدم ورکی او عمر ډیر ورکی. دغه رنګې د دنیا نور مختلف قسم استعدادونه، صفتونه او مخلوقات. یزید فی الخلق، زیاتول کوي الله تعالی په پیدایش کې ما یشاء، څومره قدر چې خوښ شي د دغه الله. ان الله علی کل شیء قدیر، بیشک اللہ تعالیٰ دے پا ہر چیز قدرت لرن کے قادر ذات. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، هاغس چی پرائی نزی اللہ، چی کولاوی کی اللہ د خلق د بار من رحمت، دس رحمتنا پچا باندې خپل سه مهربانی وکي، سه نعمت رحمت دور لور کی. فلا ممسک لها، نشته د هیڅ څوک بندون کې دغه رحمت د خدای لره. خدای پاک چې څه د چا دپاره وغواړي نو ورکوي، څوک یې منع کولی نشي، څوک یې ترېنه اخیستلی نشي، رکاوټ پکې څوک نشي ورچولی. وما یمسک، او هغه څه چې الله بند کی، چې خدای پاک یې اوس هېڅ چاله نه ورکوي.
فلا مرسل له من بعده نو نشته دی څوک ورکون کې څوک پرانستون کې دغه سیز لرا من بعده بغیر د الله نه. خدای پاک چې د چا نه یو نعمت واخلي ټول دنیا را غونډ شي خو لیکن هغه سیز ورته ورکولی نشي. حدیث مبارک کی مرازی وَاعْلَمُوا اے خلق پوہ شئی ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعك بشيء لا ينفعك بشيء الا ما قد كتبه الله. اے خلق پوہ شئی خدای پاک چې یو سیز درکول وغواړي تاسو ته که دا تمام امت را جمع شي او دوی نه درکوي نو دوی منع کولی نشي. دغه سیز به ضرور تا ته هغه میلاویږي چې کوم خدای پاک ستا دپاره لیکلی ستا دپاره یې مقرر کړی. کوم سیز چې الله درنه واغستلو نو که دا تمام امت را جمع شي کل مخلوقات را جمع شي خو دغه سیز درکولی نشي چې کوم الله اغستی دی الله درنه نفي کړی دی او ختم کړی دی. وما یمسک او هاغه څه چې الله بند کړي فلا مرسل له من بعده نو نشته دی څوک هغه لیږون کې پرانستون کې یا ورکون کې دغه سیز لرا من بعده ما سوا د الله نا. وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالب حکمتون والده. نو دا کلک ایمان او کلک عقیده ساتل چې زمون د ټول پیدا کوونکې یو د الله ذات دی او دا کلک ایمان ساتل چې دا نظام چلونکې د الله ذات دی او بل دا کلک ایمان او عقیده ساتل چې خدای پاک زما دپاره کم شی مقرر کړی دقه به ماته میلاویږي. خدای پاک زما دپاره کم شی نه دی مقرر کړی که ټوله دنیا یې راکول وغواړي دغه څیز ما ته نشي میلاوېدلی دا شی زه نشم حاصلولی. نو چې ورکړه د الله د جانبه ده په دې کلک ایمان او یقین د سړي د ژوند نه نیم په نیمه پریشانی تېنه ختم شي او خفګانونه هغه تېنه ختم شي. اوس یو سیز حاصل نه یي مونږ خفه یو پسې یا څوک څه سیز رانه واخلي پریشانه یو دا ځکه چې دغه یقین او دغه عقیده زمونږ کمزورې لکه دا عقیده چې ورکوونکې ذات د الله دی اغستونکې ذات د الله دی نو بیا دغه پریشانی د یو سیز لرې کېدل د یو سیز حاصلېدل هغې باندې چې کومه پریشانی وي هغه خدای پاک د انسان ختمه کړي. الحمدللہ تمام تعریفونه خاص الله لردی فاطر السماوات والارض چې پیدا کوونکې د اسمانونو او د ځمکې دی جاعل الملائکة رسلا ګرځونکې دی فرشتو لرا استازي قاصدان اولی اجنحة چې دی دغه ملائک خاوندان د وزرو مثنا و ثلاث و رباع دو دوا درې درې او سلور سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیاتوی الله تعالی په پیدایش کې دوم سوره چې خوښه شي سوره قدر چې خوښه شي. ان الله على كل شيء قدير بیشک الله تعالی دې په هر چیز قدرت لرونکې.
ما یفتح اللہ للناس من رحمت هاغس چی پرائی نزی اللہ د خلق د بار د رحمتنا فلا ممسک لها نو حسوک نشت دے بندون کے دے لرا وما یمسک او هاغس چی بندی کری اللہ فلا مرسل له نو پس نشت دے پرانستون کے دے لرا من بعده ورستو دا اللہ نا وهو العزیز الحکیم او دغ اللہ غالب دے حکمتن والدے